بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د اکسایز پولیسین په حدود کې درې مختلف کاروایي شوي دي. د سیکټري اکسایز او ډي جي اکسایز په خصوصي احکامات زموږ د ډایټر نارکاټس په خصوصي اقدامات مطابق چې ټول صوبه کې د منشیاتو خلاف یو مهم موږ شروع کړی دی، هغه جاري دي. په دې کاروایانو کې زموږ لومړی کاروایي اکسایز انټلیجنس بیورو یا ای بي 1 کړې ده چې هغه لیډ کوي انسپکټر وحید اکبر. هغه خفیه ډبه د کیري ډبه ده، هغې کې خانه ده، د هغې نه تقریبا 6 کیجي هیروین برآمد شوي دي او 2 ملزمان ګرفتار دي. د ملزمان نوم دی زیر عالم او ندیم، ساکنه جمرود خیبر ایجنسۍ سره، د هغې تعلق دی خیبر ډسټرکټ سره. دویمه کاروایي چې کومه ده هغه زموږ اکسایز پولیس سټیشن ایس ایچ او محمد ریاض خان کړې ده چې خفیه ذرایع نه اطلاع وه چې یو 11 بار ماډل یو ټویټه کروله ده چې هغې کې به ډېر غټ مقدار منشیات په جسمل کېږي. هغې تلاشي چې واسطه ګاډي چې ودرېده هغې تلاشي چې واسطه هغې په ډیګۍ کې مختلف بوجې پرتې دي. هغه بوجو نه تقریبا 120 کیجي چرس برآمد شو. هغې کې 2 ملزمان ګرفتار دي، جلال خان، واجد خان. د یو تعلق د پېښور نه دی جلال خان او د دویم واجد خان چې لنډي ګوتل نه دی. درېیمه کاروایي زموږ د اکسایز پولیس سټیشن شاهنواز خان سب انسپکټر کړې ده چې هغې د شکې انټرچینج کې یو ټرک ودرو او هغې چې کله ټرک ودرو نو هغې کې 3 کسان د ټرک په چت کې پټ وو. هغې د چت نه ودانګل او وتښتېدل، ټوپي وو. د ډرایور ګرفتار شو. ټرک تلاشي چې واخیستل شو هغې کې 3 تمانچې او شاته ټرک په ډاله کې 2 موټرسایکلې پرتې وې او امید لرو چې دا موټرسایکلې کوم دي ښکاره بظاهر چې ښکاري موږ ته چې دا سنیچ شوي دي او د پېښور نه هر حدود نه او دا روانې پنجاب ته روانې وې. دې کې 3 ملزمان چې دي هغې تلاش جاري دي او موږ کوشش کوو چې انویسټیګیشن کې موږ دا پته ولګي چې دا هغه سنیچینګ کوي ګن پوینټ باندې خلکو نه دا هغه خلک دي او انشاءالله دې کې مزید تفتیش چې زموږ پوره شي نو تاسو سره به شیر کوو.